د خوب په حالت کې د انسان د خولې څخه اوبه راوځي. دا اوبه که په جامه ولګېږي یا د پر بدن ولګېږي یا پر تکیه ولګېږي، ایا دا پاکې دي که نه دي پاکې؟ کله چې اکثره داسې کسان ستا چې بیده وي د شپې سار راپورته شي نو د خولې څخه اوبه راځي یا اوبه راغلي نو دا د پر وژم توسوي وي یا په تکیه توسوي وي، ایا دا اوبه صفا دي که نه دي صفا؟ نو دا په رد المحتار صفحه نمبر 554 جلد اول داسې لیکلی دي چې د نائم انسان یعنی څوک چې کم انسان چې بیده وي د هغه د خولې څخه چې اوبه راوځي یعنی د خولې څخه چې کومې اوبه راوځي هغه پاکې دي، شی نه په مردارېږي. بحر رایق صفحه نمبر 402 جلد اول په هغه کې هم داسې لیکلی دي چې د مړه د خولې څخه چې اوبه راوځي هغه نجسې دي، خو چې کله انسان بیده وي د خوب په حالت کې چې کله د خولې څخه اوبه راوځي دا اوبه صفا دي، ځکه دا دی لکه بلغم، دا نجس نه دي. دغه رقم قاضي خان علی صدر علمگیری صفحه نمبر 4 جلد اول او دغه رقم فتاوای لکنوی صفحه نمبر 18 او فتاوای تاترخانیه صفحه نمبر 148 جلد اول دغه رقم خلاصه فتاوا او صفحه نمبر 45 جلد اول په دې ټولو کتابو کې دا راغلي دي چې کله یو څوک بیده وي یو انسان بیده وي دغه د خولې څخه چې کمې اوبه راځي هغه مردارې نه دي، هغه پاکې دي. نو چې اوبه پاکې سوې نو په پاکو اوبو سره یو شی نه مردارېږي.